خو کریم دغه خو داسې نه کوي. کله چې باران وریږي که نه کته په تبدیله ډم باندې وریږي. دا خو د عادت شریفه ده. په ګلانو باندې هم باران وریږي او ورته بل ځای باندې وریږي. دا خو د الله پاک عادت شریفه ده. باران او بیا د کریم نعمتونو کې لوی نعمت انوار دي. نو اسه خبره مې تاسو کوله چې د لا اله الا الله د صحابه په نقشه کې دا حال ته وګوره او ورپسې د محمد رسول الله دا دویم جز دی که نه د هغه په رسالت چې ایمان راوړي یا د هغه د حکم د هغه د طریقې نه بلې غاړې ته کاته جو بیا مطلب دا دی چې که ایمان دې نشته هسې اړه مې هلته دغه به یې که به نه گو چې شریعت دا ته څه نه وایي شریعت دی کې دا ته څه نه وایي ملا صاحب درته هېڅ نه وایي ولې فقیر درته وایي چې منافقه خپل حال ته وګوره ورې ته څوک کوي په خوله خو وایي چې لا اله الا الله ولې ستا اله د نسل څوک سړی دومره ښه بیچته دغه موضوع باندې خبره وه نو ما ته چې په سجده کې پروت دی او په ژبه وایي چې سبحان ربي الاعلی ولې ستا طریقې چې کوم خیال دی در اصل ستا سجده طرف انده خیال ته مخامخ یو شی جوړ کړ دی د لرګي نه الله د ګټې نه الله د سوی د لرګي جوړ کړ دی هغه خو مخامخ یې دی ستا په زړه کې دی ستا په زړه کې دی ودرېده که نه او دا د طریقت خبره رسول د شریعت خبره نه ودرېده نو کله چې د حضور صلی الله علیه وسلم آخري خدمت نه صحابه کرام فارغ شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه طرف ته توجه شو چې اوس دی اسامه رضی الله تعالی عنہ ځي د مدینې پاک یو انسان پاتې نه شو دې خبره کې جلبه شو راغله ورپسې موږ خو وایو چې لا اله الا الله لا اله الا الله حقیقت ځکه نشته چې محمد رسول الله داغه حکم داغه طریقه داغه سنتونه داغه راکړي دین چې الله فرمایلی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چې کوم کار هغه نه دی کړی ته ولې کول کا چې کوم کار هغه کړی دی هغه کې نقصان سره چې هغه پرېږدي هغه پرېږدي په خپل غم خادی کې په خپل شب و روز کې په خپل نشست و برخاست کې ته خو به کښېنې او پاسې نو هغه هم پاسېدلی کې ناست دی ته خو به کور ته ځې راځې دا خو به کړی کوي که نه نو په هغه طریقه چې نه کوي نو دا بله طریقه کې د خیر کوم دی دا پسته کېږي دا پسته کېږي چې د دې اقرار حق ادا کړي نو دا چلو شو دا ټول مخلوق راغی پکې لوی جلیل القدر صحابه د رسول صلی الله علیه وسلم مشیران دا ډېر خو یاران که نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حضرت علی کرم الله وجهه بدري صحابه او حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه دانشور خلق او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خپل خیال پیښ کړ پلانکۍ قبیلې ارتداد هغه مرتد شوې ده قبیله چې مرتد شوې ده نو په مرکز معامله کې دا به فتح کوي تا به ختموي که نه دا خو څرګنده خبره ده که نه ده په پلانکۍ قبیله کې پلانکۍ سردار مرتد شوی دی یو پلانکۍ ملک چې کوم دی نو اعلان په مکه په مدینې کې نه ده امیر کړی دی او لښکر یې تیاري کړي دي لښکر یې تیاری کړي ځکه چې ټول عقلان د دې نظام خلکو ځکه چې دا ټول شیطان مریدانو که نه شیطان ایمان دا دواړه ډېر سخت مخالف دي یو بل نه د دې روغه نه کېږي که شپېته خانان لاړ شي خو دا نه روغوي روغ به کې شیطان ایمان دا دواړه اور اوړه ته نه شي راوړلی یو بل سره ودرېده
چې په یو لیک کې سکوالټه او اوبه دواړه پرتې دا نشي کېدی پوه درېده یا لکه غلی شه درته وایم د ښه څوک دی حاجي صاحب ته پرېږده غلی شه په رښتیا پیر وی که نه داسې د خبرو ده ولې هغه سړي خبره نو خدای دې زه وایم ای الله د دې کړي کرم په خاطر باندې خدای احسان وکړه هغه بېرته ملکه څنګه پټکې مې تړلې ده څنګه ښایسته پیر مخامخ دی که نه دی د پیرۍ نقشه جوړه ده که نه ښه نه جوړه ووایه الله نور پیران دی او دربار ته راشي ځان بیا خپل در ته کېږي دا د خلقم پیر راته بن هغه فاطمې بیا نه جوړه ماستن ما مې تل کړه کټ کې کېناستم نو ښه په تله مې راته وې دې هلک ته دعا وکړو چې دی خدای جوړ کړي دغه خبره هغې خود زه په دې فکر کې لاړم ای الله هغه ښځه مې اوس پیر ګڼي نو زه څه چلو د زړونو مالک خو الله دی که نه نو د دې خلکو په زړه کې هم دا چلله چې دا چېرته څوک نیک سړی دی یا پیر دی نو زه وایم الله چې هغه د دې کړي کرم په خاطر خدای دا کرم وکړي چې په محشر کې هلکه خبره وره په محشر کې به د اندرون د باطني حیثیت په نسبت ستا صورت ښه ډېر خلق به دلته کې په جماعتونو کې وخت تېر کړي او د خنزیر په صورت په محشر کې پاس که نه وروره محشر کې صورت د سیرت په نسبت دی که نه زه دې غم راغستم چې ای الله چې د انسان په صورت خو راپاسي یا خدای لږ من انسان خو دې پیدا کړی یم موږ دې راکړ دی دا کلمه دې راکړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا خدای دومره خو وشي دا انسانیت دومره راکړه چې په محشر کې د انسان په صورت راپاسم نو صاحب تاسو مې د انسانیت خبره کوله محسن انسانیت څوک دی محمد صلی الله علیه و وسلم دی که نه پوره د په خپله ووایي دا ټول کائنات دا خبره کوي چې د کائنات خالق دا ویلي چې رحمت للعالمین نو د محسن انسانیت هغه ترتیب هغه یقین هغه دې ته ګوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خاموش دی دې ټولو مشرانو جرګیزو دې درې واړو یارانو دې ټولو خبرو کا بیا هغه ارشاد فرمایل چې بل څوک څه خبره کول غواړئ نو نه بل خبره خو نشي دغه خبره ده پاسې ویې چې تاسو خدا خبره کوئ که د ځنګل درندگان راشي او زما ما د خپې نه ونیسي راکاږي مې ابو مې ځي هلته کې مې سري کې اوبې خوري ولې د الله رالیږلي رسول دې کار کړی دی دغه څنګه بدل د رسول د خدای نه ختلې دا خبره چې اسامه امریکایی دی او دغه کسان یې ورسره کړي دي هغه ته فرمایل دي چې تاسو ځئ هغه پلان کې ځئ دا مقصد دا دی که نه دا دی چې هلکه سات په سات دا خبره کومه چې صحابه یو کار کړی نه ته ولې کوي سزا د صحابو په رنګ کې د لا اله الا الله اصول ما وګوره او د محمد رسول الله اصول ما وګوره قرآن پکې ما وګوره حدیث پکې ما وګوره ایمان پکې ما وګوره دا چې څه شی په کار دی د صحابه په نقشه کې وګوره واده دا خو هغه مرتد شله نو زه اوس د دې ذمهوار یم ما نه به تپوس کوي ما نه به تپوس د دې کوي چې تا ویلي و چې محمد رسول الله دا اقرار دې کړی نو دا کار دې بیا ولې کوم چې هغه یو لښکر تشکیل کړی و چې دا خبره وفرمایله که نه دې دوو خبرو سره د خلقو ایمان زیات شو چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د ابوبکر د ایمان په شان د ایمان د چا نشته ابوبکر په مخلوق کې داسې دی لکه یو ورځ د شپې دا ارشاد فرمایي نه لکه د ستورو په منځ کې چې د څوارلسمې سپوږمۍ ده نو هغه ټولو دا وفهم چې واقعي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلي د هغه کیفیت اوس ظاهر شو اول خو دا چې ټولو باندې داسې یو کار و
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې خبر شو راغی اچھا وی کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې چاته د پیغمبر رسالت نه فاروق اعظم ته ملام شوی دی هغه دا ویار دی وایي که چا چې محمد صلی الله علیه وسلم وصال شوی دی زه اوله سر وم دا د محبت یو وجداني کیفیت و لیکن شکر دی ته وایي صح ورشته هغه راغی په منبر کېناست او هغه راوغوښته او د قرآن دا آیات اعوذ بالله بسم الله ویله او دا آیات دوی په مخکې بیان کړ چې محمد صلی الله علیه وسلم که چرته شهید شي آیات مبارک ووایه قد خلت من قبله الرسل محمد صلی الله علیه وسلم رسولو دا هغه نه مخکې رسولان راغلي او که دې وصال شي آیات دې قتل کړی شي نو تاسو به واپس شئ اگر تاسو واپس شئ نو د خدای هېڅ نقصان نشئ کولی په خپله به د ایمان نه محرومه شئ ډېرو صحابو دا ووایي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم هوش کې راغی موږ خو داسې وګڼله چې دا آیات په دې وخت کې راغلی شي یو هغه یو هغه په دې وخت کې هغوی د هغه د ایمان او د هغه د حیثیت یعنې سکه یې منله ودرېدل حضور صلی الله علیه وسلم هغه فرمان چې د هغه په ژوندونو کې هغه فرمایلی وو نو د هغې د وصال نه وروسته د هغې د حقیقت اوسېم یو دې وخت کې او هغه وایي داسې خبره ده که څوک مرتد شو نو دا هغه مرتد شو زما څه دي او که څوک په مدینه باندې چړی کوي مدینه روانوي نو دا کار زما نه خدای پاک د دې تپوس نه کوي زما د دې غم نشته که دا درندگان راشي او ما دلته ونیسي ارامې کاږي او خپل غار ته مې بوځي هلته کې مې وخوري زما په دې شي سودان نشته د حضرت صلی الله علیه وسلم تشکیل شده لښکر ته به زه سیده ووایم چې تاسو مه ځئ واپس شئ دا خبره وکړه یو عرض دی حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه ته زما ګزارش دی که د هغه خوښه وي نو عمر دې ماته پرېږدي دا هغه هم پکې تشکیل شوی که نه نو هغه په خوشحالۍ ورته پرېښو او بیا ترې تپوس وکړو چې تا په خوشحالۍ ماته دې راکړه په خپلې مرضۍ دې ماته راکړه ته امیر ته حضور صلی الله علیه وسلم امیر کړی او دی د دې لښکر کې ستا مامور دی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقام ته هغه نشي رسېدی دلته کې محمد رسول الله باندې ایمان دا کلمه په رښتیا ویلې وه که نه کنې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عام خطبو ته وایي چې د نبیانو نه پس د هغه مقام دی الله وله ورکړی دی ودرېدو نو از تا ته مې خبره وکړه که د دې نه خبره شروع شوه که څوک طالبي نو ما خلقتها یا باطله دا یو پېژ دې ته دی چې ته چېرته خفه نه شې ته خفه نه شې ته تنګ نه شې تا چې څوک اله منلی دی او د دې مطابقه دا ستا تشفي ده ودرېده دا هسې نه پیدا کړې ما خلقتها یا باطله باطل هغه ته وایي چې بې فایدې او فایده د الله په نس څه شی دی ترقي د ایمان او بل غار ته وعده کړه که زما طالب شي که زما طالب شي نو سنریهم آیاتنا فی الافاق ته چې دې ته وګورې نو تا ته به څه بل څه شی ښکاري ما ته خو دغه ښکاري ولې تا ته به بل څه شی ښکاري که ته د الله طالب شي وفي انفسکم دغسې رسېم تا ته د خپلې نښې وښیم تا ته ستا په دې وجود کې به هم نښې وښیم ودرېده هغه نښې اوس مې دو سره دا خبره کوي هغه نښه دا وه چې ستا به قبر شي بالکل به تنګ تر شي او په سر به دې دړې او اوس په خپل په ډېره دې وس نشته او پکې دا به هم کوي چې حکیم پسې به وایي چې صاحب ماله څه ګولۍ راکړه زما قبض دی نو دغه وخت کې که ته د الله طالب یې نو د دې قبض خالق څوک دی الله دی که نه
عقل و دستور شي نو دا دستور مخلوق دی اول د قرآن ویلي چې ما خلقت هذا باطلا نو دا دستور بې فایدې نه دي ولې که ته پیران دقه خبره کوي ملیان خو دغه کوي چې کوه او پیران دغه وایي چې کول خو دې مه کوي ولې غور کوه سوچ کوه پیران صرف دقه وایي چې سوچ کوه او که سوچ وکړې موږ اودس کې صحیح هسې نه هغه سوچ کې چې ته شیطان داسې لاندې جوړې کړي چې موږ اودس کې فرق وي که نه نو شیطان ورته د شپې په خوب کې هم عجیبه عجیبه قصې کوي څرګند دی ومه کوم غټ پیر چې بدعتي دی شیطان د هغه ډېر دغه کار کوي په خوب کې تا پسې راشي دلته کې یو ځل موږ خبره کوټه کې یو سړی راغی مړ د بیمار هلته غصې به د دې ګوتې پیر پلار هغه هم پیر بوډا شوی دی اوس که نه هغه اوږده اوږده ورته ګرځېده به لیونی ونې وکړه نو خلک خبر نه دی بیا ورته ما د خوب کې راغلی دی چې هغه پلان کې عملي ونه ده د هغې د لاندې غوايي حلال کړه دغه کې تقسیم کړه دغه ځای کې کښېنه بیا خپله مه نو اکثر داسې شوې ده چې د عملي د لاندې یا کوم یو ځای کې یو سړی کښېني یو څو ورځې چې کښېني نو په هغه به چت ما جوړ شي او هلته کې به دیګونه هم راشي او هلته کې به عسر غوره سني شریک کښېنی شي لانجه به جوړه شي شیطان هغه طرف ته یو عالم چې د قرآن او د حدیث درس شروع کړي که نه نو خلکو ته دې روزګار ښکاري هغه خپل دوکان هغه خپل کار بیا ټیم ورته دی ما ورته ویل داسې وکړه چې دا خبره او تا نه تپوس کوم ما نه تپوس کوم په قلاره کې دا وختي کې راغی بره شاه صاحب بېړی مې غړ کېږي هغه څه چلو کوم ما ته هغه ما ته د شپې خوب کې راغی وایي چې ته که سبا دا کارونه کې نو ستا به زیر وباسم ما ستا زیر هغه نه شي وکړې او لمونه کې یو هغه سړی بیا تېرې شي شپه یې ورته وکړې یو شپه ته داسې راشي په خوب کې شیطان ته سړی غسل راوړي که نه وړي شیطان دغه کار هم کولی شي که نه شیطان دغه کارونه هغه چا سره نه کوي چې هغه لوکوټې دغه یې وادرېده هغه وایي دا داسې شی دی دا خو داسې د نسوارو جونډی ده چې څوک څه دغه وي هغو سره قسم قسم کارونه کوي وادرېده هغه شپې دلته وکړه ما ورته ویل چې دا وظیفه کوه لا حول ولا قوة الا بالله ولې په دوه مې شور پسې راغلی وو ادباو کوي چې که ته دا وایل نه کوې ما چې څه ویل دي دا کارونه کوي نو داسې زیره باید دا هېڅ نه کېږي حکم الله پاک هم داسې جذباتي نه دی زړه مې راپېدل لږ ورته څه نه وایي او باید دا شي او بیا بلې ورځ لاړې خیر ښه دی خبره څه پورې وه لاړه کومې ورته وتښتېدله پکې ګډوډ راشي وادرېده ګډوډ خو خبره مې دا کوله که طلب وي د ایمان که طلب وي د روپۍ نو سعودیه ته یا دوبۍ ته یا هغه بل خبیث ملک ته طبیعت مې نه غواړي نو وستل دغه مې یو بد طبیعت یو ځل یو سړي نه چې طبیعت واوړي چې بیا د هغه سوچ هم نه کوم د هغه خیال هم نه کوم طبیعت خرابوي یو ملک چې کوم دی نو بیا د هغې هغه سوچ نوم هم نه ولې هلته به زه خدای خبر چې راوړي دا خو نه به راوړي ولې که ته دا اصلي دولت کالم شي اصلي دولت وادرېده که ته په کروڑو روپۍ وګټې هلکه د زړه سکون په روپو کې دی د زړه سکون د الله په رضا کې دی تا نه چې الله راضي شي ته به راضي شي که ته ناجوړ او خوشحاله راضي مطلب خوشحاله که نه که ته غریب خوشحاله وای او که ته ناجوړ خوشحاله وای که په کروڑو روپۍ راشي نو دا خوشحالي په هغې خوشحالۍ باندې نشي غالب کېدی هلته بانګ وایي که نه مونځ په 5 بجې کوئ که پاو باندې 5 بانګ وایي ایک ابر حقیقی واقعہ ہوا تھا تو اس بنیاد پر وہ پوری عالم کے چیف جسٹس تھے تو جب بھی کسی ملنے جاتے ہیں
تو دروازے پر فون کرا، یہ تبلیغی جماعت وہی نقل اتار رہے دروازہ کھٹکھٹا کر جب گھر والا آتا تو پہلے تو صرف پوچھ بھی لیتے تھے کہ یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے وغیرہ، تو پہلے ان سے تانس کے لیے ان کے آباء و اجداد وغیرہ کی کچھ باتیں سنا کر، پھر آپس کے قبائل کے اس میں، اور پھر جوڑ کے ایک صورت بنا کر پھر آپ کا تعارف فرماتے کہ یہ اللہ کا رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور یہ اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ صحیح۔ کچھ لوگ تو سن کر خوش ہو گئے تھے، الہ کی تلاش فطری تقاضا ہے نا۔ صحیح صحیح، یہ فطری تقاضا، فطری تقاضا۔ کوئی کیا کرتا، کوئی کیا کرتا۔ اس وقت بعثت کے دوران کا زمانے میں بالکل اندھیر ہو چکا تھا نا، جیسے کہ ایک شخص آ کر دفعہ طواف کر کے ملتزم پر آ کر اس نے جو تاریخ میں بات کی اور اب تک ہم تک پہنچی تو ایک ہنگامہ ہو چکا ہوگا نا۔ ملتزم پہ ہاتھ رکھ کے چیخیں مارنے لگا کہ اے میرے اللہ، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں میں کیا کروں۔ طلب تھی لوگوں، طلب تھی، وہ تو طلب تو ہر ایک انسان کی طلب ہے کہ الہ سے میرا تعلق ہو، اور اسی الوہیت کے شیطان نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ کسی کو ویسے اپنے من گڑت قسم کے آگ کو دیکھتے کہ ایک عظیم طاقت ہے، سب خود کو ختم کر دیتا ہے، سب پر غالب ہے، تو بس یہ ہمارا الہ ہے۔ سورج کے سورج کو دیکھ کر کے تھے کہ اس سے اتنا فائدہ ہے، اس کی یہ ہے، اور اس کی یہ، اس پر کسی کی دسترس نہیں، چلو یہ ہمارا الہ ہے۔ یہ ہوتا رہتا تھا، اور کئی تو خود پتھر سے یا لکڑ سے مطلب لوگ سونے سے خود بت بنا کر اس کو پوجتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کو تو یہ پیغام پہنچ کر ہی وہ خوش ہو جاتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا الہ الا اللہ، تو ایک دم وہ سمجھ جاتے کہ ہاں اللہ الہ ہے، اور کوئی اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بجز تیرے اس طرف توجہ کی۔ تو یہ تعارف سنت ہے، پہلے تعارف کر، لیکن میں یہاں تھوڑا عرض کروں اس طریقت کے لیے میں کچھ عجیب سا حال ہو چکا ہے امت کا، اور پھر حضرات بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بجا ہے کہ شرک و بدعت خانقاہ سے ہی پھیل رہے ہیں امت میں۔ تو ان سے عرض کر رہا تھا کہ ہر جگہ تعارف ضروری ہے تاکہ تانس و اجنبیت کم ہو جائے، لیکن طریقت میں نہیں۔ طریقت میں یہی تعارف ہے کہ اللہ کا تعارف۔ درسگاہوں میں جا کر بھی تعارف کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہاں مختلف مضامین ہیں۔ دین ایک وسیع اللہ پاک نے جو عظیم نعمت فرمایا ہے، تو بہت وسعت بھی ہے اس میں، لیکن طریقت میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو ادریس سے ابتدا ہے کہ لا اور تو یہی سوچ لو کہ لا، اب اللہ نفی کی متعلق کا یقین کر کے سوچ لو، تو اس بات جو ہے تو وہ خود بخود کریمت کے تقاضوں سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو خانقاہوں میں یہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں، اس لیے کہ خانقاہوں میں پہلے تو ایک ہی چیز تھی، صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مبارک جو تھا وہ جامع، اس کے بعد مختلف شعبے بنے، اور پھر خلفائے راشدین کے بعد جب کئی طرح کے فتنے اندر کے ارادوں پر بھی دخل اندازی اور اس میں خلل آتے ہوئے دیکھا، تو اللہ نے اپنے جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح
का जो इब्तिदाई कुरून उला में अल्लाह पाक ने बातिन इस्लाह के मुतालिक उनको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब देखा कि ये जो ताऊत है जाहिर पर तो इसलिए कि खुलफा जितने भी थे वो शरीयत दीन इस्लाम की जाहिरी वजूद का तहफ़्फ़ुज़ तो करते रहते थे ना, अंदर की जो रूह है उसमें वो खुद भी कई बीच में हो चुके थे लेकिन वजूद का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर तो खिलाफत के मसनद पर के हाल भी ना समझे जाते और बड़े खुशी से बिला किसी जुलूस और किसी चीज से उनको इलादत किया जा सकता था। इन लोगों ने जब ये देखा कि तागूत अंदर के इरादों पर अब जो है तो वो तो उन्होंने फिर इरादा शोबे बने जैसे कि शरीयत और शरीयत। लेकिन अब उनके यहाँ अब सऊदी अरब में मैं खुशकिस्मती से अभी 4 साल वहाँ पे खाने का अवसर था, वहाँ पे रह के आ रहा हूँ, तो खानका तो अब तकरीबन तक पहुँच चुकी है। हाँ, खानका खत्म और अब खत्म होना सिर्फ हजरत खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं, इन्हीं खानकाओं से शिर्क बिदात की इजरा हो रही है, ये खतरनाक हाल है, ये इंतहाई खतरा है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये है कि वहां पर तो अब तक ऑलमोस्ट, यानी एक तरफ तो ये है ना कि जी वहां से शिर्क और बिदत हुई, और एक तरफ है कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया। खत्म अब वो बिल्कुल ही, हालांकि मैं समझता हूँ कि किसी हवाले से कि मसाजिद जो हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके अंदर एक जो बहुत अच्छी बात आ गई है कि आप जैसे भी अपने अल्लाह की इबादत करें, कोई आपको ये नहीं कहता कि आपने हाथ खोले हुए हैं, आपने हाथ बांधे हुए हैं, ऊपर रखे हुए हैं, नीचे रखे हुए हैं। हाँ, जो हमारे यहाँ झगड़े पैदा हो गए सऊदी अरब में, अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी मस्जिद के अंदर चले, आपको इस किस्म का, आप ऊंची आमीन कह रहे हैं, नीचे कह रहे हैं, दुआ हाथ उठा के कर रहे हैं, हाथ बांध के कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं सिवाय नमाज रोजे के, कुरान की तिलावत के, दुरूद सलाम के, कोई मसाजिद के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ये फितना नहीं रहे, ये फितना नहीं। लेकिन दूसरी साइड भी ये है कि वो खानकाहों में जो तरबियत मिलती थी वो खानकाहों का वजूद ही खत्म हो, वजूद ही खत्म कर दिया उन्होंने, बल्कि वो एक दूसरी बिल्कुल चले गए। वो साथी है, वो उनका काजी है, और एक साथी ने हमारे किताबों को किया तो वो इस तरह देखने लगे, अच्छा पाकिस्तान में मुसलमान पीर भी हैं, और हकीकत है कि हमारे खानकाहों से तरबियत ईमान के खिलाफ हो रहा है। सही। हाँ, तो उन्होंने आगे इस्लाह करनी चाहिए थी, तो इस्लाह न कर सके और खत्म ही कर दिया, नफी कर दी उसकी, नफी कर दी। और ये बस तुम तो यही मुसलमान को ईमान इब्तिदा यही से हो सकती है महसन, इसलिए कि मोहब्बत के चंद जराए सबसे बड़ा एहसान है, फिर जमाल कमाल है, फिर एहतियाज है। ये 4 चीजें जो है ये मोहब्बत के जराए हैं, जहां इन चारों में से कोई एक चीज जहां से हो वही उसी के लिए दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। और तरीकत वाले जो हैं तो वो उनका मकसद भी यही है कि तेरे दिल में अल्लाह की किसी दर्जे में मोहब्बत पैदा हो जाए, ताकि तेरे अमाल जो है तो वो खालिस अल्लाह के लिए हो जाए। जो अमल गरज और एवज के लिए, तो वो उस गरज और उस एवज के लिए है, वो अल्लाह के लिए नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है। और ये शरीयत का तकाज़ा है भाई कि ये हुक्म है और ये इसके दर्जे हैं, मसलन फर्ज है, वाजिब है, और फिर निचले भी दर्जे हैं। तो मैं तो फर्ज वाजिब से निचले दर्जों पर बोलता भी नहीं, 71 के बाद में है, वो सारी लेन को जो है तो इसी तरफ कर दिया, और सोच रहा था कि कोई हमारी बस अकेले ही रहूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कई साथी समझ भी गए, और इस तरह तो
ان کا شریعت کا تو یہی ہے. اب طریقت جو ہے تو وہ ارادوں سے متعلق ہے، اور وہ بڑا مختصر اور آسان کام ہے. تھوڑا سا غور کیا جائے تو خود بخود ذہن تسلیم کر لیتا ہے کہ الہ ایک اللہ ہے. الہ اور الوہیت کی یعنی میرے محبت کا اہل ایک اللہ ہے. تو طریقت والے کہتے ہیں کسی طرح اللہ سے محبت پیدا ہو تاکہ اس کے اعمال مؤثر ہوں اس کی اصلاح کے لیے. محبت کے رنگ میں جو عمل ہوگا مثلا نماز، تو اس کا اثر اس کے ظاہر باطن پر، اس کی شخصیت پر اور غرض کے لیے ہو جنت اور جہنم، تو اس کے عمل میں فرق ہے. تو اہل